प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स स्टूडेंटान एडीओ और څومره چې په دې پروګرام کې لاس اخلاص کړی دی خاص کر سپیسیفیکلی دا سټوډنټان چې کوم دي دوی ټول زه ډېر زیاته شکریا ادا کوم او دوی ته مبارکباد ورکوم چې دوی دومره سکسسفل پروګرام منعقد کړو. د دې نه علاوه زما په خیال چې ججز ته به فیصله کول ډېر ګران شي ځکه چې هر یو مقرر د یو بل د پاسه دا نننۍ ورځ کې کومه منځلې کېږي 23 مارچ 1940 کې کدی ته موږ سوچ وکړو نو په 1940 23 مارچ په ورځ باندې د پاکستان معمارانو یو اراده کړې وه چې را موږ به د بر صغیر پاک و هند مسلمانانو لپاره یو جدا ملک جوړو چې په هغې کې به د هغوی د خپل رهن سهن د خپل کلتور د خپل مذهب مطابق زندگی تیروي او د هغې نه پس په اووه کاله کې دننه د 1940 نه والا د 1947 پورې هغه خواب هغوی چې کوم دی تعبیر ورو دا د هغې مصمم ارادې د اعادې او د هغې د یادګیرنې ورځ ده. دا موږ چې کوم هر کال 23 مارچ مناوو د دې مطلب هم دا دی او د دې مین مقصد دا دی چې یاره په دې ورځ باندې موږ دا اراده واپس ریوایو کړو چې په پاکستان کې کم کمی دی کومه ترقی موږ له پکار ده یا کوم امپروومنټ موږ له خپل ځان کې په خپل ماحول کې په خپل سیستم کې راوستل پکار دي د هغې لپاره موږ مصمم اراده وکړو. دا د هغه ورځ د یادګیرنې ورځ ده. د دې نه علاوه زموږ په معاشره کې یو خبره مشهوره ده په ساده ساده الفاظو کې به درته زه ووایم چې هر یو کس او خاص کر سپیسیفیکلی پښتانه د کم یو کس نه چې تپوس کې نو هغه بس مړه پاکستان دی چلیږي هر یو کس دا خبره کوي پاکستان دی چلیږي دا یو زموږ یو عام خبره ده یا دویمه خبره دا کوي چې یاره ما له پاکستان سره کړي چې زه وله وکړم نو دا در ډے آی واز سیټینګ وین ا لرنډ پرسن د هغه نه ما یو خبره واورېده زه غواړم چې هغه ستاسو سره شیر کړم. تاسو ته به پته وي چې زموږ په دې ملک کې تقریبا د 30-40 سال نه زموږ د ګاونډ ملک باشندگان اوسېږي چې د هغو زما سره مذهب یو شان دی د هغو زما سره کپړې یو شان دي د هغو زما سره جامه یو شان ده د هغو زما سره زبان یو شان دی خو بیا 30 کاله یې را سره په ملک کې تېر کړل خو نن هم چې کله هغو ته خلک ګوري نو څوک ورته وایي چې یاره دا کابلی دی څوک ورته وایي چې دا د بل ځای نه راغلی دی. نو دغه شان تاسو په خپل ځان باندې سوچ وکئ چې تا ته کم از کم څوک دا نشي ویلی ستا په دې ملک یو آیډنټټي شته. نو هغه ما ته دا خبره کوله چې یاره ما ته په انګلینډ کې یو افر وشو 200 یوروز چې یاره ته زموږ سره دلته کې جاب کوه نو انټرویو هر څه چې زما نه واغېستل نو ما ورته ویل چې یاره if you want to pay me 2 million euros I won't serve here. هغه ورته چې ولې ته به ولې دلته زما سره نوکري کوې نو هغه ورته چې ما ورته دا خبره کړې چې زموږ په کنټري کې یو ورډ استعمالېږي چې هغې ته وایي کابلی چې هغه مونږ چې کوم دی 30 کاله زما سره یو ځای تېر کړي دي زما سره مذهب یو شان دی زما سره جامه یو شان ده زما سره زبان یو شان دی خو بیا هم هغه ته مونږ د سیکنډ کلاس سټیزن په نظر باندې ګورو. نو دلته به زما بچي که په انګلینډ کې اوسېږي هغه به په سټریټ کې چې کوم دی وکټمایز کېږي که ستا سره 30 کاله تېر کړم هغه ته به خلک د سیکنډ کلاس سټیزن په نظر باندې ګوري. که زه په پاکستان کې هم که وچه خورم که لنده خورم ولته ماته څوک دا خبر نشي کولی چې یاره دا سیکنډ کلاس سټیزن دی دا د بل څه نه راغلی دی. نو دا کومه آیډنټټي دا د خاورې چې موږ له راکړې ده چې یاره پاکستانیت دلته موږ څوک په بره سترګه باندې نشي کتلی دا د پاکستان د ټول نه غټ اعزاز دی چې موږ له راکړی دی. زما تاسو ټولو ته دا خواهش دی خاص کر د ګورنمنټ سکول او د ټیچرس چې کوم د خپلو سټوډنټانو سره مینه ده د هغو چې کوم انکریجمنټ دی په بله ورځ باندې زه ولې جټ سکول ته هم تللی وم نو هغه په نورو ځایونو کې ما داسې نه دی لیدلی لکه هر لکه دی ټیچر یا دا چې شو د هر یو سټوډنټ چې کوم خپل انکریجمنټ ورکوي یا هغو چې په کوم راپاڅېدل هغو چې کوم هغه داد ورکول دي نو دا د سټوډنټ د انکریجمنټ لپاره د هغو د امپروومنټ لپاره ډېر زیات ضروري دی او قطرې قطرې سے بن جاتا ہے دریا. نو د دې نه مطلب څه دا وایي ما چې یاره یو بک لیکلی شوی دی اټامیک هیبټس په نوم باندې د هغې صرف یو مین تین تاسو ته زه وایم چې یاره که یو سړی وایي چې یاره په دې ملک کې زه بدلون راولم دا کول غواړم دا کول غواړم نو ډراسټیک چینج چې کوم دی دا شي په اورنایټ نه راځي په یوه شپه کې نه راځي خو لټل امپروومنټس معمولي تبدیلیانې چې کوم دی په خپل ځان کې په خپل چاپېریال کې په خپل ماحول کې که موږ راولو که 1% چینج هر یو انسان غواړي چې یاره زه په ځان
راولم. After 1 year 39% he will be a better person than when he was 1 year back. 39% به هغه انسان یو کال بس چې کوم دی کله چې هغه په پروسنی کال سره کوو د هغې نه به هغه بهتر انسان وي. نو هره ورځ موږ د کوشش کوو چې 1% بهتري په ځان کې راولو، په خپل ماحول کې راولو، نو انشاءالله چې دا عمل په ډېر مخ په وړاندې باندې لاړ شي. او تاسو نه به اجازه اخلم ججز به خپل رزلټ هم فاینل کې ستاسو بیا ډېره مننه چې تاسو ماته دعوت راکړئ او ټول ډیبیټرز ته زما د طرف نه مبارکي او په دې سکسسفل پروګرام منعقد کولو باندې تاسو ټول ارګنایزرز ته مبارکباد. راځي ملګرو شیرا صاحب چې د سترګو تور د زړه ټکور به مې راځي ملګرو ځکه د خپل کلي په لارو کې شیندم ګلونه. زه ریډیو سپورټس محمد کامل حفیظ صاحب تلاوت کوم چې راشي. रहीम जो मोहम्मद कामिल हफीज़ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर स्पोर्ट्स मिलता सुटोलो था पट्टी में हाल चर्चा के वेलकम कोम और स्पेशली चीफ गेस्ट सर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर फिदा हुसैन साहब था चीदी मुंगला पदे बिजी शेड्यूल के नन इलेक्शन के टाइम राको दा इस बार हवाले सरा बज़ सरब दा खबरों कम कि हर काल दा हर जगह के पाकिस्तान के मनावी की और दमा पर ख्याल दे सिर्फ और सिर्फ यो ऑब्जेक्टिव दे چې هغه وخت کې پاکستان په کم سټرګل باندې حاصل شوی لکه خلکو پکې قرباني ورکړي دي ډېر زیات شهادت پکې خلک پکې شهیدان شوي دي او خلکو پکې ډېر څه قربان کړي دي نو د هغې کو 1% هم اوس په دې سټیج کې د 75 سال بعد هر یو کس که ټیچر دی که سټوډنټ دی که آفیشل دی آفیسر دی ایون که یو بزنسمین دی که بار یو مزدور دی هغه صرف 1% هم د خپل ملک دپاره سیکریفایس کوي نو کیدای شي چې موږ ډېر زیات مخکې لاړ شو. زه د خپل ټیم هم ډېر زیات شکریه ادا کوم چې په دې ډېر زیات سخت حالاتو کې او صرف په 2 days پریپریشن کې دا پروګرام ارینج کو. تاسو ته چې دا سختکاري دا سټیج دی دا مرګري دی دا پارټیسیپیشن دی نو دا ډېر ښکارېدل خو ډېر اسان دي خو دې پسې شاته چې کم پریپریشن دی او سټرګل دی نو هغه ډېر زیات دی. زه سپیشلی د خپل پی ټیز د خپل ایډیشنل ایډیو جنرال قیوم جان صاحب او د نور چې څومره ټیچر دی او پارټیسپینټ دی د هغې ډېر زیاته شکریه ادا کوم او د پی ټیز ته زه دا یو ریکویسټ کوم چې تاسو زموږ د سرکاري سکول کې چې دا نیګلیکټډ د غریبه طبقه د دې د ماشومان سبق وایي تاسو د دې د سکلز مونږ ته پالش کړئ او د دې لپاره د پروګرام ارینج کول انشاءالله دا به مونږ کوو. د دې لیټرري سکلز د دې ډیبیټس د دې سپورټس دا تاسو پالش کړئ انشاءالله زموږ د طرف نه به تاسو ته هر قسمه سپورټ حاصلېږي. نو بس انشاءالله پروګرام اینډ ته ځي. ججز ته ریکویسټ دی چې هغې خپل ریزلټس کمپایل کړي. ستاسو د راتللو میلمنو لیډیز اینډ جنټلمین تھینک یو ویری مچ.